د فتح مکه په موقع باندې کله چې مکه فتح شو آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د اذان ټیم شو وای اين البلال بلال رضی الله تعالی عنہ چرته دی بلال رضی الله تعالی عنہ وی ما وی چې مکه فتح شو نو زه خو یو غریب سړی یم یو غلام یم د حبشې نه راغلی مهاجر یم نه مې رنگ ښایسته دی نه مې نسب شته نه را سره مال شته نو نن فتح مکه وشوله آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم با چرته لوی انسان ته چې د چا نسب اعلی وي چا سره چې مال زیات وي چاله چې الله پاک حسن ورکړی وي هغه ته به حکم کوي د اذان نو زه یو ګټ کې ناستم او زما اډو دا تمه نه وه چې آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به زمانم اخلی وی پاک پیغمبر او فرمایل چې اين البلال بلال شو بلال راوله او ورته وایي چې اذان وکي بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ راغه اذان ته ودرېږي وای دا سینا کعبه مبارک ته بر اوخېجا او د کعبه مبارک پچت باندې ودرېږي او اذان وکا پچت باندې چې کله بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ او خطل اذان کوي نو دغلته د مکی مشرکان ناستو اغوی چې دا او قتل چې بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ د کعبه پچت باندې او خطل اذان کوي یو پکې وی خد چې پلار می مړ دی ګینه کو دا روزي لیدلې وا نعوذ بالله من ذلک بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ یادو وای کو دا تور کارغی لیدلو غراب اسود دا تور کارغی نن لیدلې وې نو کو نو مړ د ډیر زیات خفغان د وجه به مړ شوی او خد چې بلار می وفات شوی بل پکې راو لګېدو وای دې مسلمانانو ته بل څوک نه ملاوېدو چې دغه تور کارغی وخېجو کعبه مبارکه باندې دی اذان ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ چې لا مسلمان شوه نو هغه وی زه خو سم نشم ویلې زکه کو زه سویما نو زما خبر با دارک الله رب ذوالجلال رسول الله مبارک ته ورسې نو زه سم نشم ویلې دوی دغه خبره کوله الله رب ذوالجلال دا آیات مبارک نازل کو یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم الله رب ذوالجلال دا آیات مبارک نازل کو چې اے خلقا تاسو ما پیدا کړی د یو نارینا د یو زنانه نه ما تاسو کې ډلې ډلې قبیلې ګرځولې د صد پاره می ګرځولې لتعارفوا د پیجنګلو د پاره می ګرځولې دا د فخر سیز نه دی چې تراو لګي او فخر کې په بل باندې نه د دې د پاره می چې تاسو صرف او صرف شناخت وکې نور لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي الا بالتقوى آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمائی هیڅ فضیلت نشته دی عربی ته په عجمی باندې او نه عجمی ته په عربی باندې الا بالتقوى مگر په تقوا سره